أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون صدق الله العلي العظيم. دین مخکې تیرو آیتونو کې الله رب العزت د هغه کسانو ذکر فرمایلی و کومو کسانو چې با د خپل نازل شوي کتاب کې تحریف کو او په هغې کې به چې کوم دی کمې پیشې راوستو او بیا د هغوی لپاره الله رب العزت د جهنم د داخلي اعلان وکړو چې داسې خلک به په جهنم کې وي همیش لپاره او کوم خلک چې ایمان راوړي او عمل صالح اختیار کړي داسې خلک چې کوم دی هغه جنت والا دي او دوی په جنت کې چې کوم دی همیش لپاره وي. او دې آیتونو مبارکو کې الله رب العزت د بني اسرائیلو ته د خپل عبادت ترغیب ورکوي او هغه محکمه وعده چې د دوی سره الله رب العزت کړی وه چې تاسو به د بل چا عبادت نه کوئ سوا زمانه او د خپل مور پلار سره به احسان کوئ اقربا او رشتہ دارانو سره به احسان کوئ او دارنګې منځ به قایموئ او زما د حکم نه به اعراض نه کوئ. ځکه الله رب العزت فرمایي وَإِذْ أَخَذْنَا او یاد کا هغه وخت اخذنا چې واغسته مونږه بني میثاقا وعده محکمه بني اسرائیل د بني اسرائیلنا لا تعبدون چې عبادت ما کوئ تاسو د بل چا الا الله مگر کوئ د یو الله یعنی تاسو عبادت د بل چا ما کوئ دا محکمه وعده الله رب العزت د هغوی نه واغستله. وبالوالدین او کوئ له مور پلار سره احسانا نیکي وذی القربى او د خپلو خپلوانو سره والیتاما او له یتیمانانو سره والمساکین او له عاجزانو غریبانو سره وقولوا او وایئ للناس خلقو سره خبرې حسنا وقولوا او وایئ للناس د خلقو سره خبرې حسنا ښې خبرې واقیموا الصلاة او قائم وای منزل را وآتوا الزکاة او ورکوئ زکاتونه ثم بیا تولیتم وګرځئ تاسو الا مگر قلیلا لخلق منکم لتاسونا وانتم او تاسو معرضون مخ وګرځو د دې احکاماتونه. دې کې الله رب العزت بني اسرائیل ته یو دا حکم کړو چې تاسو په زمانه سیوا د بل چا عبادت نه کوئ. دویم د خپل مور پلار سره به احسان معامله کوئ او د خپل خپلوانو یتیمانو غریبانو سره به کوم دی د احسان معامله کوئ او د خلکو سره به خبرې کوئ یعنی بد کلامی به نه کوئ بدګویي به نه کوئ چا به الزام تراشي نه لګوئ او چې کوم حکم ما تاسو ته درکړی د مانځه د هغې پابندي به کوئ. دلته په لفظ احسانه کې مفسرین لیکلي دي چې د مور پلار سره به احسان کوئ. دارنګې د حضرت ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ نه دا حدیث نقل دی وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې هیڅ قسم احسان سپک مه ګڼئ او که نور استاسو نه څه نه کېږي نو ملاقات د خپل ورور سره په کوشادګه روایه یعنی په خندا او په خوشحالۍ سره وکړئ. یعنی که نور څه احسان ستاسو نه کېږي نو دا احسان دی چې کله تاسو د خپل ورور سره میلاویږئ مسلمان سره میلاویږئ نو په کوشادغه پیشانۍ سره میلاویږئ او دا احسان دی چې تاسو خندا سره هغه سره میلاو شئ نو دا د ټولو نه لوی احسان دی. او دا روایت امام احمد رحمهم الله نقل کړی دی په خپل کتاب کې. وَإِذْ او یاد کې هغه وخت اخذنا چې واغست مونږه میثاقکم لتاسونا وعده محکمه
لا تسبقون چې مت وي تاسو دماءکم وینې خپلې ولا تخرجون او مو باسئ یو تر بله انفسکم ځانونه خپل من دیارکم له کورونو خپلونه ثم پس اقررتم اقرار وکړو تاسو وانتم او تاسو تشهدون په دې خبره باندې ګواوئ. د دې آیتونو مبارکه یو روایت ته چې دا دوه ډلې وي، یو د یهودیانو د مدینه منورې نه بني قریظه او بني نذیر، او د مدینه منورې خلق هم دوه ډلې وو، اوس او خزرج. او مخکې د دې نه یعنی د هجرت نه د دوی سره دشمنی و، یعنی د مدینه والو چې کوم دی د یهودیانو سره دشمنی و. بني قریظه د اوسیتیانو سره ملاو او بني نذیر د خزرجیانو سره ملاو، او چې مخامخ بشول دوی یهودانو به یو بل سره د کوم دی مخالفت کې یو بل سره وجل کول او د خپل دین نه او نه به چې کوم دی وباسل، او څوک به چې کمزوري شو په هغوی باندې نو د خپل وطن نه به چې کوم دی را بهر کړل، وبه یې شړل، جلا وطن به یې کړل. او څوک به چې د دوی نه بندیوان شو یعنی وبنیسلی شو، قیدیان به شو، نو مال به چې کوم دی د هغوی په سر باندې فدیه به یې ورکړله او هغه به یې راخلاص شول. نو دا آیتونه الله رب العزت نازل کړل چې تاسو داسې مه کوئ، داسې کول ستاسو دپاره چې کوم دی دا ښه نه دي. ثم پس له هغې نه هؤلاء تاسو هغه کسان یې تقتلون چې قتلول به انفسکم ځانونه خپل وتخرجون او باسئ تاسو فریقا یوه ډله منکم له تاسو نه من دیارکم له کورونو خپلونه تظاهرون چې یو تر بل مددګارۍ کوئ علیهم په هغوی باندې بالاسم په کار د ګناه والعدوان او په کار د ظلم باندې. وان یأتوکم او که راشي تاسو لره اسارا قیدیان یعنی بندیان تفادوهم نو فدیه ورکړئ تاسو د هغوی وهو محرم او حال دا دی چې حرام کړي شوي دي علیکم په تاسو باندې اخراجهم وباسل د هغوی. افتؤمنون پس ایمان راوړئ تاسو ببعض الکتاب په بعض کتاب د حصې وتکفرون او انکار هم کړی دی ببعض په بعضې حصې د کتاب. فما جزاء پس ند بدلا من هغه چا د پاره یفعلو چې کوي ذالک دا کار منکم لتاسنا الا مگر خزي رسوایی دا فی الحیات الدنیا په ژوند د دنیا کې و یوم القیامت او په ورځ د قیامت یردون او بګرځول شي دوی الی اشد العذاب صف عذاب دا چې د دوزخ ته. وما الله او ندی الله تعالی بغافل بخبره عما لهب کارون تعملون چې کوي تاسو. اولئک الذی نشترى او دغه کسان دي چې وای غست ژوند د دنیا. اولئک الذی او دغه کسان اشتروا چې وای غستو الحیات الدنیا ژوند د دنیا بالاخره په بدل د آخرت کې. فلا یخفف پس سپک بنکړی شي عنهم العذاب لدوین عذاب ولا هم او نه بلدوین د دوی سره ینصرون مدد وکړی شي. یعنی په دنیا کې د دې لپاره رسوایی ده او ذلت ده. ځکه علماء لیکلي دي چې هغه قتل د دې بني قریظه وشو او بني نذیر خیبر ته تختیدل او دا رنګي دوی چې کم کار کو د دې لپاره الله رب العزت دا عذاب مسلط کو چې تاسو د دنیا کې کوم دي دا کارونه کوي، دا دشمنی کوي او دا یو بل چې کوم دی نه حق قتل ول دا تاسو په دنیا کې عزت نه پاتې کیږي، بلکې دا په دنیا کې تاسو د لپاره د نقصان خبره ده او د آخرت په معاملې کې د نقصان خبره ده. او د قیامت پر ورځ باندې چې کوم دی تاسو نه هیڅ قسمه عذاب کم نه کړی شي، ځکه چې تاسو په دنیا کې داسې ناحق قتلونه کړي دي او ناحق هم چې کوم دی د یو بل سره یې به ولې دي او تاسو ژوند د دنیا چې کوم دی په داسې حالت کې چې کوم دی بدل کو چې برایم په واغستله او نیکیم پرې ښودله. نو دا کارونه ټول ستاسو لپاره چې کوم دی دا د قیدیانو دا جوړول، د قیدیانو دا پرې ښودل، فدیه ورکول دا ستاسو لپاره چې کوم دی جایز نه دي. او یاد کړئ هغه وخت چې واغسته مونږه ستاسو نه نیکوانو نه
یعنی په تورات کې چې متو یو وینې خپل یعنی د اقرباو یا د نور مسلمانانو یا د هغه چا په سر باندې چې کوم دی چې کوم تاسو قصاص عقلی داسې مه کوئ دا ستاسو دپاره چې کوم دی روانه ده بلکې دا ټولې خبرې ستاسو دپاره الله حرام ګرځولي دي او تاسو چې کوم دی د دې نه خپل ځان وساتئ او داسې خلکو دپاره چې کوم دی د رسوایۍ عذاب الله رب العزت مقرر کړی دی. وَإِذْ أَخَذْنَا او یاد کې هغه چې واغسته مونږه میثاق وعده محکمه بني اسرائیل بني اسرائیل لا تعبدون هغه دا و چې بندګي مکوئ د بل چا الا الله مگر یوازې الله یعنی تاسو د الله رب العزت بندګي کوئ وبالوالدین او کوئ د مور پلار سره احسان نیکی وذل قربا او د خپل خپلوانو سره ول یتاما او د یتیمانو سره ول مساکین او العاجزان غریبان مسکینانو سره وقولوا اوائل للناس خلق سره حسنا خبرخي واقيموا الصلاه او قائم وایموا واتوا الزکات ورکوي زکات ثم بیا تولیتم غرزید تاسو الا مگر قليلا لگ منکم لتاسنا وانتم او تاسو مورزون مگر زون کیه وَإِذْ أَخَذْنَا او یاد کړه هغه چې واغسته مونږه میثاقکم لتاسنا وعده محکمه لا تسبقون شمتو یوی دماءکم من خپل ولا تخرجون او مو باس یو تربلا انفسکم زانون خپل من دیارکم لکورون خپلنا ثم پس اقررتم اقرارکم تاسو وانتم او تاسو تشهدون پدې اقرار باندې خپل گواهان وای ثم انتم پس لهغینا هؤلاء تاسو هغه کسان یې تقتلون چې قتل وایو وجن یو بل تربلا انفسکم د ځانونو خپل سرا وتخرجون او باس تاسو فريقا يودلا منكم لتاسنا من ديارهم لکورون خپلنا تظاهرون یو تربلا مدد کوي علیهم باغی باندې بالاسم په ګناه والعدوان او پکار د ظلم سره وان یاتوکم او کچر راشي تاسو لرا اسارا قیدیان تفادوهم نفدی ور کوي داوی وهو محرم او حال دا چې حرام کړی شوی دی علیکم پتا سو باندې اخراجهم استل داوی افتؤمنون آیا پس ایمان راوړی تاسو په بعض الكتاب په بعض حصے د کتاب چې فدیه پکې ور ادا کړي وتکفرون ببعض او بعض کتاب په حصے د کتاب باندې چوبا سه د جنگ په حالت کې د کورونو ناوي فما جزاء د پس جزاء تاسو د فارمن دا وصیه فعلو چې کوي تاسو ذالک دا کار لتاسو منکم لتاسو الا مگر خزي رسویدا فی الحیات الدنیا پجوند دنیا کې و یوم القیامت او په ورځ د قیامت کې یردون او غزول شي الى شد العذاب دوی ته سخت عذاب د دوزخ وما الله او ندی الله تعالی بغافل بخبر عما لحق سنا تعملون شکوي تاسو اولئک الذین دا کسان دي اشتراو چې وای غستلا الحیات الدنیا ژوند دنیا په مقابله کې فل اخرت اخرت باندې فلا يخفف بس فق بنکړي شي عنهم العذاب لدوینا عذاب ولا هم او نبل دوی سره ينصرون مدد وکړي شي الله دې موږ ټول له عمل توفیق راکړي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اغفر وارحم انت خير الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم